بسم الله الرحمن الرحیم. یو ذهن ته دا سوال راځي چې یهود د دنیا نه په ترقۍ کې 10 کاله مخکې دي. دا 2024 شروع دی که نه، یهود داسې دي لکه چې هغوی په 2034 کې په ترقۍ کې روان دي. 10 کاله د دنیا نه مخکې دي. هغې ته داسې څه وجه ده؟ دا ویډیو صرف دې دپاره کومه چې هغوی په ځان کې څه ښه عادتونه او څه خاص خبرې په ځان کې راوستې دي چې هغوی د وجې هغوی په دنیا کې مخ په ترقۍ روان دي. د هغوی سمه ده یا د هغوی څه ښه والی هغه زه په دې ویډیو کې نه بیانومه. الله پاک دې د مخ ته ځمکې نه فنا کړي. کوم چې مسلمانانو باندې هغوی ظلمونه کوي او زیاتی کوي د مسلمانانو سره، هغې الله دې مخ ته ځمکې نه فنا کړي. ډاکټر سټیفن یو کس دی، هغه په اسرائیل کې 3 کاله تیر کړه او 3 کاله کې هغه په دې خبره ورسېدو چې یاره آخر داسې څه وجه ده چې یاره دا خلک مخ په ترقۍ باندې روان دي. هغه ریسرچ وکړو په دې خبره باندې، نو هغه دې ته ورسېدو چې هر کله د دې یهودو ښځې هغه حامله شي او ماشومان په خېټه باندې شي، نو دغه وخت کې دوی څه کوي؟ نو دغه وخت کې چې کوم دی دغه ښځه او د هغې خاوند دواړه د ریاضۍ مشقونه حل کوي او ښځې ته هر قسمه سهولیات هغه فراهم کیږي، د هغې د خوراک او اسکاک هر قسمه خیال ساتلی کیږي او په دغه وخت کې نه خاوند ښځې له طعنه ورکوي او نه خواښې او سخر چې کوم دی هغې ښځې ته څه قسمه طعنې معنې ورکوي. په نسبت زمونږه چې زمونږه کله زنانه هغه ماشومان په خېټه باندې شي، نو د هغې د خدمت هغه رنګې خیال نه ساتلی کیږي او الټه خاوند هم ښځې ته قاریږي او الټه خواښې او سخر هم ښځې ته قاریږي. د هغوی سوچ دا دی چې دې ښځې ته په ذهن کې او په سوچ کې څه وي که نه، هغه به ډایرکټ دغه ماشوم ته منتقل کېږي کوم چې په خېټه کې دی. هغوی ذهن کې دا دی، دې وجې نه هغوی هغه ښځې ته هېڅ قسمه ذهني تکلیف او ذهني پریشانی هغه ښځې ته نه رسوي. بیا هر کله چې ماشوم پیدا شي نو ماشوم ته 3 ژبې ښیي، یو عربي، یو انګلیش، یو د هغوی مادري زبان چې کوم دی هغه. او د ماشوم د ایکسرسایز، د ماشوم د تیراندازۍ او د ماشوم د دوړ د هغې ډېر زیات خاص خیال ساتي چې یاره د ماشوم بدن په لحاظ سره د ده نشونما هغه برابري، په نسبت زمونږه چې مونږ د ماشومانو د دغې څیزونو خیال نه ساتو. بس اکثر ماشومان زمونږ کارټون ته پراته کارټونان ګوري، هغوی خپلو بچو ته دغه څیزونه نه ښیي، حالانکې هغوی جوړی په خپله باندې، خو لکه خپلو بچو ته دغې کارټونانو مارټونانو شوق هغه نه ورکوي. بل هغوی یهود بچي د دې دپاره پیدا کوي چې یاره دا په دنیا کې لوی لوی کارونه وکړي. دې دپاره بچي نه پیدا کوي چې مونږ خانداني لحاظ سره مضبوط شو، لکه څنګه چې مونږ وایو، څنګه چې زمونږ سوچ دی. او بچي دې دپاره پیدا کوو چې یاره دا ښځه مې په کنټرول کې راشي، بچی دې دپاره پیدا کوم چې یاره دا خاوند مې په کنټرول کې راشي، یا بچی زما دې دپاره الله دې ماله بچی راکړي، دې دپاره چې یاره شاته ما پسې سبا ولاړ وي، زما ملا پې مضبوط وي. دې دپاره هغوی بچي نه پیدا کوي، بلکې بچي دې دپاره پیدا کوي چې دا په دنیا کې څه وکړي، دنیا کې خپل صلاحیتونه هغه وښیي. بیا چې هر کله د هغوی ماشومان سکولونو ته روان شي، نو سکولي تعلیم سره سره د هغوی د خپلو ماشومانو تجارت هغه طور او طریقې هم ورته ښیي چې د هغوی ماشومان په 2م کې او په 3م کې او په 4م کې، نو تجارت هم ورته ښیي چې ته به داسې داسې تجارت کې. دې وجې نه که چېرې هغوی د تعلیم نه بعد چېرته نوکري هغوی ته میلاو نه شي، نو تاجراني. دغه رنګې انشاءالله مونږ هم په خپلو بچو باندې کوشش وکړو که چېرې هغوی ته داسې څه قسمه نوکري میلاو نه شي، نو چې هغوی ځان له تجارت کولی شي. دا نه چې بس مایوسه شي چې یاره ما ته نوکري نه میلاوېږي، بس زه به اوس ناست یم. مایوسه کېدل نه دي پکار. دغې نه علاوه بچپن کې یهود د خپلو بچو د تربیت ډېر زیات خیال ساتي. د خپلو بچو مخې ته هغه ښځه او خاوند یو بل ته په قار او په غوسه خبرې هغه نه کوي. دغه رنګې د خپلو بچو مخکې یو داسې کار نه کوي چې د هغې د وجې د بچو تربیت خراب شي. مثال نسوار شو، سیګرټ شو، دا د خپلو بچو مخکې نه کوي. یو یهودي کره یو انډیا والا میلمه راغی، چې میلمه راغی هر کله چې خوراک موراک وشو، د خوراک نه پس هغه میلمه سیګرټ راویستو د جب نه او سیګرټ څکلې هغه شروع کړه. نو هغه یهود د هغې میلمه لاس ونی او میلمه ته یې ووایي که چېرې ته سیګرټ څکې نو د کور نه بار ته وځه، ځکه دلته زمونږ بچي دي. نو هغه انډیا والا میلمه چې کوم دی هغه یهودي ته ووایي چې یاره د سیګرټو دا کاروبار خو ستاسو دی، ټول خو سیګرټې میګرټې خو ټول تاسو جوړوئ، چې
تقریبا 70% فیکټریانې هغه ستاسو دي. نو هغه یهودي ورته وی چې ټیک ده هغه زمونږ بیزنس دی خو مونږ خپلو بچو ته دا څیزونه نه پرېږدو او زمونږ خو دغه پروا نه پلار د خپلو بچو مخکې چې سیر لغواړي هغه کوي که نسوار کوي که سګرټ څکي او که چرس کوي هر څه چې کوي نو خپلو بچو ته نه ګوري چې یاره زما دا بچي دلته کې ناست دا به زما نه غلط اثر والي نه دغه پروا نه کوي. دې وجې نه بیا په بچو کې هم هغه عادات راځي. دغه نه علاوه که چېرې یو یهودي بل یهودي ته قرض ورکوي نو بلا سود یو بل ته قرض ورکوي بلا سود. اگر چې دنیای په سودی کاروبار کې او په سودی لیندین کې انخلولې ده خو په خپله چې یو بل خپل منځ کې یو بل قرض ورکوي نو بلا سود ورکوي. دغه نه علاوه د طلاق شرع هغه 3% د په اسرائیل کې 3% او دا هم په هغه خلکو کې ده کم چې د شوبې سره تعلق ساتي دا ډېر زیات کم دی او د هغوی وجه دا ده چې هغوی وایي چې یاره بچی تربیت حاله کېږي چې یو خاندان هغه مضبوط را رواني هر کله چې طلاق وشي ښځه او خاوند د یو بل نه جدا شي نو بیا د بچو تربیت نه کېږي. انشاءالله مونږ هم ځان کې دا راولو چې یاره د خپلو بچو تربیت داسې وکړو چې د هغوی نه په دنیا کې هم څه جوړ شي او په آخرت هم د هغوی ښایسته شي او په دنیا کې زمونږ بچي هغه مایوسه نه وي.